د چارسدې تاڼې په حدود غني خان روډ باندې یو حجره کې ډزې شوې دي. په دې ډزو کې یو ځوان زلمی هلک چې کوم دی هغه مړ دی. د مرګ دعوه چې کوم ده د چارسدې تاڼې په ایس ایچ او باندې شوې ده. د حوالې سره مراسلم جوړه شوې ده، انکوایري جوړ دی. د واقعې چې کوم تفصیل دی داسې دی چې سید محمد زهیب ایډوکیټ دی، دا اصل کې د پړانګ اوسیدونکی دی، موجوده پته د غني خان روډ باندې ده. دی وایي دی په محله کې 2 کسان دي، هغوی په خپلو کې میرباز او قیصر خان ای په خپلو کې څه جګړه شوې وه. بیا د دې حجرې کې د هغې په منځ کې راضینامه وه. دوی څنګه چې راضینامه وشوه د دې په دې دواړو فریقینو په منځ کې، دې دوران کې د چارسدې ایس ایچ او د چارسدې تاڼې ایس ایچ او بیرمن شاه وایي دی رالو سره د ګنمینانو او زموږ په حجره کې ډزې وکړې. په دې ډزو کې د زهیب وایي د رور دی سید محمد عاصم هغه لګېدلی دی، مړ دی، د هغه تقریبا 24-25 سال عمر دی. بیا دی چې کله هسپتال ته د ډیډ باډي وړې ده نو دې کس په هسپتال کې چې کومه مراسله لیکلې ده د مدعي سید محمد زهیب ایډوکیټ، هغه ویلي چې د رور چې کوم دی هغه د ایس ایچ او په ډزو باندې مړ دی. دې حوالې سره ما ډي پي او چارسدې سره خبرې وکړې. د هغې وینا دا ده چې په دې واقعې کې 2 پولیس اهلکاران هم زخمیان شوي دي او هغې د دې واقعې مکمل تحقیقات به کوي، انکوایري به کوي. د هغې نه پس به بیا چې پته ولګي که د پولیسو غفلت وي نو بیا به باقاعده ایف آی آر کېږي.